أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى. عام حضرت دا یو واقعی سره ذکر کړي. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام باندې د عرب یو مالدار انسان ولید ابن مغیره ایمان راوړو. بعضې د هغه چې کوم ملګري نو هغوی پسې رال او دی د ایمان نه واپس کو. مختلفې طریقې راغلی دي. ابو جهل راغلی او داسې خفه کېناستو. ولید ته نه تپوس کوي ته ولې خفه ناست یې؟ بس وایي ډېر زیات خفه یم. اخر ولې سوچ به دا کوو چې یاره ته غریب شوی څه چانده دله وکړو چې څه پیسې دله راجمع کړو. داسې الټی په ضد کې راوستو. ولید ورته وایي ته څه وې؟ تا ته پته ده غونډو عربو ته پته ده چې زما مساوي مالداره په عربو کې نشته، ماله به ته چنده کې؟ وایي ده نه غریب یې بېوسه شوی. هغه ورته وایي نیم بېوسه. وایي چې ښه بېوسه نه نو ته ایله د محمد صلی الله علیه وسلم چې کوم دی جوټو ته ناست دی چې د هغه ډوډۍ خورې، دا چې ته د هغې خوا ته ځې خو ته وږی شوي د هغې ډوډو ته ناست دی. هغه ورته وایي چې هغه سره څه دي مالدار خو زه یم. وایي چې ته د هغه ډوډو ته پته منې د هغه سره څنګه کښېنې؟ تا ایمان پس د ایمان د دې دپار راوړی چې شوم شوی داسې په ضد کې راوسته نو دی واپس کوپر ته راوسته. او بعضې داسې فرمایي چې څه ملګرو ورته ویې تا ولې ایمان راوړی؟ نو ولید ورته ویې د الله نه یارېږم. دا سړی رښتیا وایي، دا کلام حق دی، د الله د عذاب نه یریږم چې کم دی. هغه ورته وی چې ته د عذاب نه یریږې ستا تمام پیټې زما، ماله پیسې دونه راکوه بس زه به چې کم دی ستا د پیټې ذمهوار یم. ولید ورته وی چې ته زما د پیټې ذمهوار یې بس راځه نو. دله بیا هفته یا میاشت کې هغونه پیسې تنخواه مقرر کړه. څه وخت یې له پیسې ورکړې دا پیسې به در کوم چې زه د قیامت د عذاب به ستا ذمهواري کوم، زه به خلاص یم. بیا په دې خپلو کړو باندې ولید خپېمانه شو نو هغه له بیا پیسې نه ورکولې. نو دا د ولید چې کوم دی او د کافرانو طریقه ده چې یو سړی بل ته وایي دونه پیسې راکړه او ستا چې کوم دی د قیامت د پیټي زه ذمهوار یم، مونځ مه کوه، روژه مه نیسه، ته د دې پیټي ذمهواري نشي اخیستلی. نو الله فرمایي افرأیت الذي خبر راکه د هغه کس ته والله چې دی وګرځېدو لګې میدان پیدا شو دین ته بیا وګرځېد ولیدو په دې موقع باندې. واعطوا قلیلا یو معنا واعطوا د ورکړه وکړه قلیلا لږه یو ځلې کلمه وویه لږ شانتې واکدا او بیا اوج شو بې بخل اختیار که مخکې ایمان ته رانلې.
او یا د خپل عمل سره ولګوه چې بل کس د پیسې ورکولې واعطوا د لګې پیسې ورکړي قلیل لګې بل ته چې دا به زما پیټه پشا کی واکدا او به اوچ شو نورې پیسې به نه ورکولې عنده آیا د سره علم الغیب علم د غیب دی په هو یرا پس دی په هغه کې ګوري ام لم ينبأ یا دل خبر نه دی ورکړی شوی بما په هغه باندې فی صحف موسی چې په صحیفو د موسی علی السلام کې و ابراهیم او په صحیفو د ابراهیم علی السلام کې الذي هغه وفا چې هغه پورواله کړو د دې دوه انبیا ذکر کیږي وجدار چې د ابراهیم علی السلام هر سړی چې کم د هغه ځان تابع ګڼو او د موسی علی السلام ځکه چې يهوديان زیاتو پدې کې دا مضمون نو الله تزر وازره نببار یو بارون کې وزر اخرى بوج د بل نفس نو دې استازي واري څنګه لچ بستا پیټه بارو وليس للانسان نشته انسان د پر الا ما سعى مگر هغه چې د سایو کوشش کړي انسان د پر چې کنده سر خپل سایو کوشش دی بس لګه مختصر مسله دبل انسان کردار چاته پیدا رسي نو احادیث مبارکو کې وضاحت التکو یو د انسانانو عبادت مالی دي سړی صدقات کوي سړی خپل مال پټه دانه غنم خیراتونه کوي نو دا ائمه اربعه جمهور په دې متفق دي چې دا ثواب رسي او دویم چې کوم دي عبادت بدنی وي یو سړی 2 رکعات مونږ کوي او د دې ثواب بخي پلار مور استاد پیغمبر علیہ السلام ته سړی چې کم دی روزه نیسي او د دې ثواب چاته بخي نبی په دې کې فقها انکار کوي امام شافعی رحمه الله نه مني امام مالک رحمه الله فرمایي ک دعا کراون غاړي بیا کار کوي خو چې دعا د وسنه یو ځای کړي بیا کار نه کوي احناف مني عبادت بدنی کوا او بیا الله زما د دې مون ثواب تمام امت ته ورسه ما دا روجونی ولا نفلی الله د دې ثواب تمام امت ته ورسه زما پلار ته ورسه مور ته ورسه بالکل احناف په دې قول کوي امام نووي رحمه الله شارح د مسلم اگر چې شافعي مذهب دی خو هغه میلان او ترجیح مسلک د احناف ته ور کوي حق وای د دوی سره دی عبادت بدنی مرسي او عبادت مالی عمرسي طالبانو د پوی د پر عقیده تهاوی کې پدې باندې لس چې کم دي دلایل التم ذکر کړی دي نمبر 1 چې کم دي قران مقدسه کې الله ذکر کوي لګ دی وړاندې وی الحقنا بهم ذریتهم د یو انسان عمل بل ته پیدا رسي وګوره ستا بچی تا پسې مرتبه کې را ورسېدو اومدارنګي قران کې دا ذکر دي ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان الله وی تاسو د خپل مخکنو د پر دعا کوي نو کاستا دعا اغله پیدا نه ور کولې نو سره چې کم دی به ته دعاګانې کې دریم دا چې په اجماع سره او تواتر سره خبره ثابت ده موږ د جنازې کوو نو که زموږ دا عمل هغه ته پیدا نه رسول نه به موږ د جنازې سره کولې سلورم نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام نه یو زنانه تپوس کې زما چې کم د پلار وفات د پاغه باندې حج پرزو زه د غینه حج وکما سیدا پیغمبر علیہ السلام ورته راته وې کستا په د پلار باندې قرض یې تی خلاصې نو خلاصيږي به و او نو دا حج ته نو کې دایم زما خلاصيږي پینځم ابو داود کی چې کوم روایت ذکر ده ابو هرره سے خواته بازي کسان د عراق نرال د کم ځای نه راغلي د عراق نه تاسو سره او بل شهر تاسو خواته شتي وي او ال تجمعات د مسجد عشار ورته وي پیجنې وي او تاسو کې څوک داسې شتي چې ال ته 2 رکعات منځو کې نپل او بیا وایي چې ما د دې ثواب ابو هرره تبخلې ده یو کس وته زبردست وکم وی ځکه نبی کریم علیه السلام نه اوریدلی چې دلته به بعضې کسان داسې وفات وي چې قیامت کې به دا د بدر شهدا سره راپورته کیږي نو مړو ته جمدو ته این هغه ته مونږ وکړه مونږ عبادت بدني دی ثواب ته ماته رابخه داسې ورته دلایل نبی کریم علیه السلام قرباني وکړه یو ګډ ځان د پاره لال کو بل ګډ چې کم دی دا تمام امت د پاره تمام امت د پاره ګډ قرباني وکړه کاغه جمدی دی او کاغه مړو کا قیامت پور راځي نو چې بل ته ثواب نه رسیدي پیغمبر علیه السلام دا ګډ صلی الله علیه
دا د اهل حق دلایل دي دې ته ورته نورم چې موږ وایي ایصال ثواب ټیک دی معتزله د دې نه انکار کوي هغه ظاهري دی آیت ته ګوري الله سل الانسان نشته انسان د پر الا ما سعى مگر هغه در پر خپل سعی ده ستا چې کم سعی ده بس عقب رسی باس نور چې کم دی تا ته نه رسیږي د آیت کریمه سو محامل مفسرین ذکر کوي اول بعض حضرات د منسوخ وي ناسخ د دې لپاره وړاندې آیت چې مخکې صورت کې ذکر شو والذین آمنوا وتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم د یو عمل بل ته پیدا رسي چې څنګه الته معلومیږي نو دیته منسوخ وي د بعض حضرات رايه ده دویم چې کم دی بعض آیت کریمه محمل ذکر کوي دا صرف د ابراهیم علیه السلام او د موسی علیه السلام د اغوی مسلک او د اغوی دین کې مسله وازنګ په دین کې داسې نه ده دا غوی دین ذکر کیږي چې انسان د پر صرف خپل کردار دی زموږ دین کې خپل کردار دی د بلم پیدا رسي دریم محمل ذکر کوي الله سل الانسان انسان مطلق دی خو مراد نه انسان نه کافر دی کافر د پر خپل کردار مؤمن خپل کردار د بل وته پیدا رسي سلورم محمل ذکر کولی شي چې الله سل الانسان الا ما سعى عدل او انصاف هم دغه دی چې انسان سره خپل کردار شي خو د الله احسان دا دی چې تا خپل کردار هم پیدا رسي او د بل کردار تعالی پیدا رسي عدل دا دی او د الله مهرباني او رحم دا دی چې د بل کردار هم تا پیدا رسي پنځم محمل ذکر کولی شي الله سل الانسان الا ما سعى سعانا مراد ما نوا انسان د پر هغه دی چې کم د نیت کړی نو اوس د هر انسان نیت د پسې را بندې نه بیا د بل نیت تعالی کار نه کوي استقبال نیت دی نو او شپږم محمل ذکر کولی شي الیس للانسان دا لام په معنا د اعلی سره دی نو لیس علی الانسان په انسان باندې به بوج نوي الا ما سعى پتا بوج صرف خپل کردار دی دبل کردار پتا پیټه کیږي نه دبل کردار پیدا درکې خو پتا پیټه کیږي نه لام په معنا د اعلی سره و محمل ذکر کوي شي چې لیس للانسان الا ما سعى دا سعی چې کوم دی د دې اسباب مختلف وي کله انسان خپل کردار هغه تراجم شي او کله چې مثال بچي شاګرد دعا کوي دام ستا سعی ده مثال چې تاسو سبا دعا کوي الله زمون استاد وبخي نو اسره ته دعا کوي خدا زما سعی و چې ته به شاګرد جوړ کړي چا زه شاګرد جوړ کړي منو زاغي ته دعاګانې کوم دا خدای سعی په ما باندې چې دې ته ورسېد منو ته دعا کوم نو په حقیقت کې د شاګرد د بچي د کشر دعا دا د مشر مهنت وی چې دې ته رسولې دي نو لہذا یا خپل چې کوم د براه راست کردار وي او یا د سعی کردار د بل نه د ترسیږي نو الا ما سعى دا دغه سعی وي او اتم باز محمل دا ذکر کوي چې دلته معظم امور مراد دي نو الله سل الانسان نشته انسان د پر الا ما سعى غټي غټي خبره دا وی چې ستا خپل کردار دی ورکوټي خبره بدای چې د بل د پسوم در رسیږي نو دا آیت محمل ذکر کولې شي په تو طریقو سره او اخو دلایل متا ته چن اوه باقی نور اومشته نو الله سل الانسان الا ما سعى ان سعيه او بشک دې بخبل سعی کوشش سو په یو رازر دې چې د ته اوخولې شي ثم يجزاه به بدل ورکړي شي الجزاء الاوفى هغه بدله پورا وان الى ربك المنتهى بشک استغفر رب ته انتها ده وانه بشک دغه الله پاک هو اضحك دې خند ولکي وابكى جړول کوي دغه الله سو خوشاله کی وي خندي بعضی باندې غمونه مصیبتونه راولي وی جړی وانه دغه الله پاک هو امات او احیا دغه مرګ راولي او دا ژوند راولي چاله ژوند او مرګ وانه دغه الله پاک خلق الزوجين پیدا کړی دی جوړه جوړه الذکر والانثى ناری او زنانا ناری نه پیدا کړی او خزم من نطفه د نطفه نه اذا تمنا کله چې دا غرزولې شي پر رحم کې وان عليه بشک دغه الله باندې النشأه الاخرى پیدائش دی بل دغه الله به قیامت کې دوباره پیدائش کوي وانه دغه الله پاک هو اغنا واقنا یو معنا کول شي د الله پاک اغنا مالدار کول کوي واقنا او غریب ول کوي نو اقنا د غربت په معنا سره وجدار چې مخ کې زیدین چلیږي نو دلته به زیدین وای
نو دا الله مالدار کوي انسان نو سو غریب کی او دویم بازی معنا دا کوي دا الله پاک اغنا مالدار کول کوي او اقنا او خمالدار کول کوي یو نفسي مالداری دا او بل دا چې بالکل په پیسو کې پټ کی وانه دغ الله پاک هو رب الشعراء دا رب د شعراء استوري دی دا څنګه وی چې دی خلکو د شعراء استوري عبادت کو الله وی دا خو چې کوم د زما مخلوق دی وانه بشک دغ الله پاک اهلك هلاکړي عادن الاولى عادیان پخوانی وثمود او ثمودیان فما ابقا د دین سو کم پرې نه خدل وقوم نوح او دارنګ هلاکړي قوم د نوح علی السلام من قبل پخوا انهم بشک دی کانهم ازلم دا ډیر ظالمان و اطغوا ډیر سرکشه والمؤتفقات او اړولې شوی اهوا غرزولې شوی دا کلی الټه کړ چې کم د بیا غرز الټه ویشتل فغشاها پټ کدوې لره ما غشا هغه چې پټو د کانو باران په بیا وشو فبای ای الاء ربک پس پکم یو نعمت د خپل رب باندې ته تمارا تاسو شک کوي هذا نذیر دا يرول دی من نذر الاولاد يرول پخوانونه څنګه چې مخکې انبیا راغلی او خلک د عذابون يرول ازفت الازفه ازفه د قیامت نوم دی نزدې راله هغه نزدې راتلون کې قیامت نزدې راله لیس لها نه بید د پاره من دون الله غیر د الله نه کاشفه یا مصدر دی یا صفت دی که مصدر معنا شي نو لیس لها نه بید قیامت د پاره من دون الله غیر د الله نه کاشفه وضاحت به صرف الله کوي او که صفت کې موصوب او تروبه سي من دون الله نفس کاشفه نبي غیر د الله نه بل یو نفس چاغه وضاحت د قیامت کې قیامت راولي دا به صرف الله راولي اف من هذا الحديث آیا د دې خبر نه چې قران د تعجبون تاسو تعجب کوي وتضحكون او تاسو خاندي ولا تبكون او تاسو نه جاړي وانتم سامدون او تاسو غافلی وانتم سامدون او تاسو متکبری فسجدوا لله سجده کوي الله د پر وعبدوا د الله عبادت کوي بسم الله الرحمن الرحیم سورة القمر نازل شوه پس د سورة طارق نو مخکې د صاد نه مصحف عثماني کې 54 نمبر سورت دی اعتبار د نزول سره او 13 نمبر سورت دی مناسبت لفظی ویلې شي د مخکینی صورت ابتدا و په نجم باندې او د دې صورت ابتدا د په قمر باندې د دوه قسمین د نجوم او د ستورو دي دویم ویلې شي مضامین لحاظ باندې وړاندې د هلاک شوه قومونو تذکره و خو اجمالا قوم نوح قوم فلان او دلته د هلاک شوه قومونو تذکره د لک تفصیلا اقتربت الساعه نزدیر علی قیامت وانشق القمر او چودل سپوږمې حدیث مبارکه کې دی چې نبی کریم علی السلام یو ځل ناس د شپې سوال لسم سپوږمې د مشرکین د توشل د الله پیغمبر د سپوږمې را کوزه کا نبی علیہ السلام ته اشاره وکړه د سپوږمې دوه ځای شول او داسې را کوزه شول نیمه د غار جبل حران یو طرف ته شو او نیمه بل طرف ته شول دوه داسې راخکته شول پیغمبر علیہ السلام دوی تاواز کې پلان کې اشهد وګوره کنه گواشه وګوره واپس په بر لاړه به یو ځای شول یره خو غټ ساحر خو ډیر لوی سحر د باندې وکړو وینه مانو به دا وې کدا سحر وی خو په منګ باندې کړي دي بهر چې مسافر راشي دا غوي نه به تاسو کو کاغوی ملي دلی نه پته لګي به سحر نه دي چې مسافر رال اغه نه تاسو کو اغه ته بالکل منکتل ده خو بیم ایمان را نړو زیدن عنادن ایمان نه دی راوړی اشکال دا پیدا کیږي چې دا دومره لوی خبره ده نو پکار د چې بیا خو دینه تاریخونه ډکیو دا په تاریخونو کې خدا نقل نه دی راغلی چې سپومې داسې یګنی نیمه شوی دا راکوزه شوی ده نه جواب ته نه ده اولا چې دا د شپې مسله ده او د شپې څوک اسمان ته ګوري ښه کله کله میش نه وی شي کنه پاغه اته ورځې لس ورځې تیری شو ما سپومې نه لیدلی ښه چرته پاته مل سمور چور نه وکینه به وینو خاص سپومې دره نه چې پاته ورځو کې موږ سپومې نه لیدلی نه پدې کې وسوک په نیمش په بر پراته یو دي ته بسار نه کوي ځکه چا نه لیدلی تاریخ نه درغه سره سبای ده خو نه ده دوی مدار چې تاریخ کې اومشتي تاریخ کې چې کوم ده د هندستان تاریخ ده تاریخي پرشته ورته وي دا برمال چې کوم ده گورنر او مشر ده هغه صاحب د خپل اهلیه سره چت باندې ناس ده اوس د اتفاقا په چت پروت دی او اسداسي اسمان ته ګوري جس په مې د قد چې و چاو د راکوزه شو لخکتا بیا بر لاړه
جو دې حیران شو لکه دا څنګه ناشنا کارو شو جو خپل ډایری راواغسته دی پکې وری کړه چې دا سیس په دیش په داسې کارو شو کې دې شي دې بس حال ښکاره کېږي چې دا ولې داسې شوي دي څو زمانہ پس چې کوم دی مالک ابن دینار سے به بعض حضرات هندوستان ته راغله او د سره میلاو شول او هغه ول د دین دعوت ورکو الله مونږ ته پیغمبر را لېږلی مونږ ته الله کتاب را لېږلی بیا د تپوسونه کول خبره راله دې ته راورسېده چې اقتربت الساعة وانشق القمر ته راله دوی ویل که دا خو ما په خپلو سترګو دا لیدلې وه نو بس ایمان یې راوړو او ویلی شي چې اوسه پورې په هغوی کې ایمان چلیږي نو تاریخ کې هم شته وانشق القمر وچودله سپوږمۍ وان یروا که دوی ویني آیة نشانه یعرضو دوی ترې اعراض کوي ویقولو دوی وایي سحر مستمر دا جادو دی مستمر که دا د مرتین نه واخلي نو بیا معنا د قوت دا سحر دی مرتین قوي سحر دی او که مستمر د استمرار نه واخلي نو سحر مستمر دا یو سحر دی جاری پخوا هم ساحران راتلل اوس هم ساحر داسې جاری روان سحر دی نو او کدا مستمر چې کم دی والے د مر یمرنا بیا معنا د ظهور نو سحر مستمر دا سحر دی ښکارا دا ښکارا سحر دی وکذبوا دی تکذیب کو په دې سره وتبعوا دی تابعداري وکړه اهواهم د خپل خواهشاتو وکل امر هر یو کار مستقر دا غې د پر قرارې وي هر یو سیس په خپل قراری راځي ولقد جاءهم تاقي سره غلی دوی ته من الانباء خبرونه ما فيه مزدجر چې پاره کې دوی ورټنه حکمت بالغه دا حکمت در رسیدون کې فما تغني النذر پس بچ نه کده دوی نه نذر يرولو فتولى عنهم تو ګرځه د دوی نه یوم يدعو الداعي اغورس شرابلی بلون کې مراد اسرافیل دی دا برابلی الی شیء نکر اغسیز ناشنا تا دیتا الله وی نکر وجدار چې د اسرافیل د आवाज ناشنا دی ما ته خو نه دی اورېدلې او چې دا رابلی دی کنه نو دا ناشنا چې کم دی زیت دی ناشنا ترابلی او چې کم سیست دی رابلی د الله مخ کې فیصله ده دا ناشنا ده خش عن ابصارهم ذلیل بيد دوی سترګې یخرجون دی براوزی من الاجداث د قبروننا کانهم گویا چې دوی جراد منتشر ملخان دی منتشر خواره واره قبر نراوزی اوس پته نه لګي چې کم خو دا خو سستا کور خوندې چې کور ته سیده روان شوي قبر نراوتی ډاګ دی بیا باندې نه پکم نو څوک د سیمنډي وي څوک د سیمنډي وي نه کوشته او نه کلشته او نه آبادیشته نو ارسړه په اخوا دی خو منډي وي دا منتشر ملخان دی ګډ وډ بیا به پرشته ته نه خراب باسي داسې ځخه سیده به کی مهطعين دا بمنډي وي ال الداعي بلن کې ته یقول الکافرون وي بکافران هذا يوم عسر دا دور سخت كذبت قبلهم تکذیب له مخکې دنه قوم د نوح عليه السلام فكذبوا عبدنا دوی تکذیب کو زما د بندا وقالو دی وی مجنون دا لیونه دی نوح عليه السلام لیونه دی وسدو جر رټلې شوی دی هر سړی چې کوم دی هغه تکلیف ور کوي فدعا ربه ناغ سوالو کو د خپل ربنا او دای وی انی مغلوب الله ز کمزورم پن تصویر زما امداد وکي الله مولا امداد کو ففتحنا ما کلو کړي ابواب السما دروازې د اسمان بما منهمر په ابو بيدن کو سرا باران می نازل کدا باران نو الله وی د وب می سمر او بيولې وفجرنا الارض ما جاری کړل زمک عيونا پچینو سرا دا غونډ زمک می چینه کړه فالتقل با اختلی اب علی امر فامر د الله باندې قد قدر چې انداز شویو الله چې سونو بخې جول اغونه او چته کړي وحملناه من بار کنو علی السلام علی ذات الواح فغسیس کی چاغه خاوند تختو دا کشته د تختونه جوړوا و دوسر او د میخونو تجریدا چریدل به اعیننا زما په حفاظت جزاء اندا بدل ولمن کان کافر اغه چا د پر چاغیو کافر ولقد ترکنا حتا کی سرم پر خود لدغه کشته آیت النشانه فهل من مدکر آیشته سوګ نصیحت اغستون کې فكيف كان عذاب څنګه زما عذاب و نذر دا نذر چې کوم د یا جمع ده او یا مصدر ده کمصدری معنا کې نبی معنا دا شولا کیف کان عذاب څنګه زما عذاب و نذر دا مصدر د معنا انذاری زما يرول ما د يرولي نو څنګه شو بیا به هلاک رکنه او کدا نذر جمع چې کم دیشي د نذیر نبی بوتا مضاف راو باسي فكيف كان عذاب څنګه زما عذاب و انذار نذری او څنګه يرول زما د انبيو زما انبيو خدای يرولو نو کیفا انذار نذوری يرول زما د انبيو
ولقد يسرنا القرآن تاقي سره من آسان کړه قرآن لذکر د پاره د نصیحت فهل من مدکر آیاشته سوک نصیحت اغستون کې نه بعض کسان دا مغالطه کې مو چې قرآن آسان دی اور سړی ترجمه کولی شي ځان کتابو کو رضا له چکه تفسیرو کو ترجمه کوا ولی الله وی ولقد يسرنا القرآن ما قرآن آسان کړي نو غلطه ده قرآن کریم آسان کتاب نه دی او نه په خپل سټډیو مطالعه سره کیږي سو پورې چې د استاد نه تاسو د کړه نه الفاظ به هم د استاد نزد کې معنا او مطلب به هم د استاد نزد کې بیا به په قرآن پوهیږي بیا مزید ځان چې سونه بیا کتابونه ګوري هغه د خپل ځای خبره ده خو یو ځل به د استاد نزد کې دنیا کې داس یو کسب نه چې هغه د به استاد ای نو قرآن به استاد څنګه زده کړی شي هر چا آیت کریمه ده نو آیت کې الله دا ذکر کې قرآن آسان دی ل ذکر د نصیحت د پاره نصیحت د پاره نمنګ په منبر کې خلکو ته نصیحتونه کوو کاغه زمیدار دی او که دکاندار دی او که انپړ دی او که نه انپړ دی ار یو به پويږي دا نصیحت دی په نصیحت ار سړی پويږي او یو د قرآن علم دی نه په علم باندې ار سړی نه پويږي هغه به چې کم دی علوم غواړي مونږ طالب کینو چې کم دی شپږ کاله په هغه باندې عربي زده کوو دا نحو وایا دا صرف وایا دا ادب وایا به طریقې د استدلال او تخیل منطق زده کوا بیا پکې اخو روان کو چې کم دی اوس د قرآن نه مسائل د استیشوي دغه مسائل داسې پکې زده کا نو لګ راهنمای دي حاصل شو اوس قرآن تراشه نو یو علوم دي نو علوم دا ګران وي او دا چې کم دی کم چې تذکیر دلته نه ذکر فهل من مدکر الله وي څوک نصیحت اغستون کې شتي نو نصیحت داسې دی چې هغه ارسړې به پوي کذبت عاد تکذیب کړو عادیانو پکې فکان عذابی څنګه زما عذاب و نذور او انذاری یا چې کم دی نو انذار او نذوری ان ارسلنا علیهم بشک مر ولګ په دی باندې ریحا هوا سور تیز فی یوم احسن فغورز نحس شمو رزو کې به خیر وکي مستمر چې په دی باندې دغه مستمر و همیشه وا تنزع الناس استلد انسانان د وی خونونه کانهم گویا چې دی اعجاز نخل منقعر دا سټونه د کجور دي منقعر چې د ویخ نويسته شي وي دا سه لوی لوی پراتو ته د کجوري سټ پروت دي فكيف كان عذابي څنګه زما عذاب و نذر او زما يرول ولقد يسرنا القران تاقي سره من آسان کړه قران کریم لذکر د نصیحت د پاره وهل من مدکر آیاشته سوک نصیحت اغستون کې کذبت ثمود بالنذر تکذیب کړه ثمودیان بالنذر د انبیو فقالوا دیو ابشر منا یو انسان د زمون واحد یو کس نتبعه من دغه تابعداري وکړو او چې د یو کس خبره ومنو ان بشک من اذن په دی وخت کې لفی ضلال نشوب په گمراهه کې وسعور او په لیونتوب کې دا خو موږ لیونی او گمراه به چې د سړی په روان شو سعور لیونتوب ته وایي دویم سعور چې کوم د معنا د جهنم د خو موږ ته وایي چې زما خبره نه منئ نو تاسو به جهنم ته لاړ شئ که موږ د خبره ومنله جهنم ته ځو لفی ضلال شو په گمراهۍ کې وسعور او په جهنم کې او القي الذکر آیا نازلیږي په د باندې ذکر نصیحت یعنی وحی علیه په د باندې من بیننا زمنګ په مینس کې او دا دونه مشرانو باندې وحی نه راځي بل هو بلکې دا کس چې ځان ته پیغمبر وایي کذاب دروغجن دی عاشر او سخترین دروغجن دی یا کذاب دروغجن دی عاشر متکبر دی دا ځان په تکبر کې حسابي ځان اوچت حسابي نوې پیغمبري ما سيعلمون الله فرمای زر دې چې دی بپوي شي غدن سبا من الكذاب سوق دې دروغجن عاشر سوق دې متکبر ان مرسل الناقه بشک منغلی ګوخه د دوی د پر فتنه لهم د امتحان د دوی د پر فرتقبهم انتظار کوي د دوی سره واستبر او صبر کوي ونبئهم دوی له خبر ورکا ان الماء بشک دوب قسمت بینهم دا بتقسیم دی پمنس کې کلن هر یو کس بشیر بن خپل نمبر ته محتد ور حاضر ولې شي فنادو دی आवाज وک صاحبهم بل هغه بدمعش ملګری ته فتعات و نور وی غسل ترا فعقر نو زخمی کړل اوخه فكيف كان عذابي ونذر څنګه زما عذاب او زما يرول دوی د پاره ان ارسلنا عليهم بشک زر علیکم په دوی باندې صيحه واحده یو چغه جبريل په د باندې صرف یو کړي کويستا فکانو پس دیشو که حشیمن پشان د واخو المحتضر کم چې د شپول وی خلک چې ډیر سروي ساتي کا نو چاپل داسې لرګي تو کې تمنګ شپول وایو او په دې مینس کې غړي بيزي وردنه باسي ناغه تا واخه واچي نو چې دا غړي بيزي واخه وخوري سپه کې وشیندي نو په سبا چې پاغې نور ولګيږي بل چې بیا په دې باندې هغه خو ګرځي نو دا خچ کم ده داسې چیت پیت شي
دې ته ویلی شي چې کنده د شپول واخه میده شوي الله وی دا سمودیان مې داسې کړه لکه څنګه چې د شپول واخه او میده شوي داسې مې میده کړه نو پکانو پس دی شو که هاشیم پشان د وخو المحتضر هغه چې کم د شپول وي د شپول واخه چې څنګه میده وي داسې مې دی میده کړه ولقد یسرنا القرآن تاخي سره موږ آسان کړی قرآن کریم لذکر دپاره د نصیحت فهل من مدکر آیا شته څوک نصیحت اغستون کې کذبت قوم لوط تکذیب کړه قوم د لوط علیه السلام بن نذر د انبیو ان ارسلنا علیهم بشک موږ علیه په دوی باندې حاصبه کړي الا آل لوط مگر نه آل د لوط علیه السلام نجیناهم هغه تخلاص ورکو به سحر په وخت د صبا کې نعمتن دا نعمت من عندنا زما د خوانه کذالک هم د قرنګ نجزی من بدل ورکو من شکر هغه چاته چې هغه شکر وباسي ولقد انذرهم تاخي سر يرولي دوی لره بطشتنا زما د غریفنا پیغمبر دوی رولی چې د الله عذاب براشي خو په تمارو د شک وکو بن نظر په انبیو باندې دا خبره او نه منله ولقد راودوه تاقي سره دوی مطالبه کړي و عن دوی به د ملمنو د لوط علی السلام نه کم چې پرشتي وي فتمسنا اعینهم موږ ختم کړي دا غوي سترګې جبريل په وزر راخ کو بیا سترګې نه بس بالکل د مخ اوار شو وړاندې تفصیل دی چې الله دوی له سلور قسم عذاب ورکړي فذوقوا تاسو سکی عذاب و نذر ولقد صبحهم تاقي سر صبا کړه دی باندې صبح صبا بکره پکې ذکر د نو صبحنا بواخل صرف معنا دراتګ ولقد صبحهم تاقي سر له په دی باندې بکره تر سحر وخ عذاب مستقر عذاب دائم فذوقوا تاسو سکی عذاب زما عذاب و نذر او زما يرول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء تاقي سره غلو آل فرعون آل د فرعون ته النذر انبیاء موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام کذبوا بآیاتنا او تکذیب کو زما د آیاتونو کلها د ټولو فاخذناهم دیونی والاخذ عزیز مقتدر نیول د اغزاد چې غالب دی او خاوند قدرت والا دی اکفارکم خیر الله فرماید استاسو کافران دادی غورا مکی ولو د تاسو غره من اولایکم د اغوینا دی قومونو ته وګورئ اوس تخپل ځان دغه سره مقایسه کا تاسو دغه نه سغوره چې بچ بشي ام لکم یستاسو د پاره براءت خلاصې ده په زبر په کتابونو کې تاسو له میچټو کتاب درکړی چې نه تاسو ته بسنوي ام یقولون بلکې دوی وی دا ام بلکې دوی وی نحنو مونږه جميع طول جمع منتصور انتقام غستون کیو جی مونږ ډیر پهلوانان خپل بدل اخلو الله فرمای دا جماعت بم ختم کم سيهزم الجمع زرد چې شکست به اخري دوی دا جماعت ويولون الدبر او بغزي د شاګانه بس ورځ پس بدر کې هغه شانت شول بل الساعه بلکې قیامت موعدهم زید وعد د دوی د وساعت او قیامت ادها ډیر هیبتی دی و امر او ډیر تاریخ आवाज دی قیامت ډیر هیبتی دی او تاریخ आवाज دی ان المجرمین بشک مجرمان فی ضلال اندادی په گمراهی کې وسعر او په لیوان توپ کې تاسو لیونی فی ضلال په گمراهی کې وسعر او په جهنم کې یوم اغورز یسحبون چې دی راخ کدلې شي په نار په اور کې علا وجوهی په خپل مخونو وتویل شي ذوقوا تاسو سکی مس سقر سکل د جهنم ان کل شیء خلقنا دا کل منسوب دی تفسیر سره چې خلقنا ده ان خلقنا كل شيء بشک موږ پیدا کړي هر چیز خلقنا هم انده پیدا کړي به قدر په اندازې ده وما امرنا نه زمون امر الا واحده مگر صرف یو وی د الله د خوانه اډر وی کلام حين بالبصر پشان د رب دسترګي الله اډر وشین به خبر داسې موجودي څنګه دسترګي رفوي ولقد اهلكنا شيعكم تاخي سر ما هلاکړي استاسو امثال فهل من مدکر آیشته سوک نصیحت اغستون کې وکل شیء هر هغه چې دوی کړه دوی چې سونه کردار دي فعلوه چې دوی کړه دي فی الزبر کائن فی الزبر دا تمام الله په صحیفو کې جمع دي استاسو غون ریکارډ می جمع کړي وکل صغیر وکبیر هر ور کوټي اولو خبره مستطور ذلک له شوی دا ان المتقین بشک پرهیزګاران په جنات و نهر دی په جنتونو کې او په نهرونو کې فی مقعد صدق پاغه زید ناس تی رښتونو کې عند ملک مقتدر فنس هغه بادشاہ باندې چې خاوند قدرت دی د الله سره د نیکان په قرب کې دي بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن سورة الرحمن دا نازل شوه دی چې کوم دی پس د سورة رعد نه او مخکې د سورة الدهر نه مصحف عثماني کې 55 نمبر سورت دی او نزول سره 99 نمبر سورت دی یو قول پکې دا دی
او بعض دینه مخکې وای چې مکی او شمیرې سو کې مدني شمیرې به بوته 97 وي او چې مکی شمیرې به مخکې وته وي بعض صورتونو کې داسې اختلافات وي د مخکې صورت سره مناسبت ده وړاندې چې کوم ده د متقیانو اوصاف ان المتقین د بدانو صفاتو چې کوم ده نو د دوانو چې کوم ده په دې صورت کې کافی وضاحت ده د نیکانو د بدانو الرحمن رحمان ذات دی موږ رحمان نه پیژنو صرف د یمامي مسلمه پیژنو الله وی تبو پیژنې الرحمن رحمان ذات علم القرآن هغه ذات دی چې خوونه کړی د قرآن کم ذات چې قرآن خوله رحمان دا دی اور سره د قرآن عظمت ته اشاره ده د قرآن معلم څوک دی الله دی قرآن الله خوله دی نو اوس چې الله کم کتاب خولی او کم انسان ته الله توفیق دا ورکړي چې هغه کتاب چې الله یې خي هغه دی خي او الله چې خوله د فرشتو ته او کم انسان وتکینی نو دا د فرشتو په صفت دي نو دا ډېر لوی د الله عظمت وی چې کم د هغه انسان باندې معلم د قرآن وی سامع د قرآن وی ځکه معلم الله وی زیما او سامعین فرشتي دي هغه ته چې کم د الله قرآن ویل دي الرحمن علم القرآن خوونه کړي د قرآن کریم خلق الانسان الله پیدا کړي انسان علمه البیان بیا غته خوونه کړي د بیان الله انسان پیدا کو به د خبرو توفیق ورکو کدا خبره موږ نشوي کولای موږ ته بسونه تکلیف اشاره باندې بل پویا کول یا په بل سبانه بل پویا کول الشمس والقمر ور اسبغمه بحسبان دادی د پر د حساب په دې نور اوس په مې باندې په دې منازل دا بدلی خلک په حساب کوي مې اشکال په دې معلومي والنجم استوري والشجر او يسجدان الله د پر سجدي کوي او دمه معنا د نجم ونی بوټي والنجم دا غیاګانې والشجر او يسجدان الله د پر سجدي کوي یا خود الله د حکم تابع دي نو سجدي حالیه شولا آیا چې کوم دې سجده د افعال د چې څنګه د غوي د شان سره مناسبینو والسماء رفعها اسمان الله اوچت کړي ووضع الميزان او الله اخذتل اسمان اوچت کتل تاسو ته کې خود انصاف د پاره ووضع الميزان الله مقرر کړي د عقل تاسو له عقل در کو چې خو بد او پیجنې ووضع الميزان الله اخذ عدل او انصاف تاسو له عدل در کو ظلم مکوا الله تطغوا تاسو زیته مکوي په میزان په تول کې واقیم الوزن تاسو قائم کوي تول بالقسط په انصاف سره ولا تخسروا الميزان او کمه مکوي په تول کې والارض وزمک وضعها الله پاک د ازمکه خوره کړي د لیل انام د پاره د مخلوق زمکه خوره کړي چې مخلوق په دې آباد شي فيها په دې ازمکه فاکهه میوه دي والنخل او کجور دي ذات الاکمام خاوند غلاپونو کجوره چې وګېلی سي نو مخکې داسې غلاپ راو بس بیا غ کولو شي مینس کې سانګي بیا غته شماری خوې بیا پکې دانی وي والنخل او کجور ذات الاکمام خاوند غلاپونو وی خاوند د خوش اکمام د کیم جمع د کیم وګی ته وي والحب او دانه ذل عصب خاوند د بوسوي صدانه داسې بیا په بوسو کې وي غنم دانه ته وګور والریحان یا داتا په دې عصب باندې عتب کا د حب لاندې بشي نو والحب دانی وی ذل عصب خاوند د بوسو والحب دانی وی ذل ریحان خاوند د خوشبویانو صدانه خوشبوئی وی ایا والریحان د عتب کا حب د پاسا نبی معنا دا شوا والحب دانی دی ذل عصب خاوند د بوسو د الله پیدا کړي والریحان او خوشبویان الله پیدا کړي مختلف خوشبویان دا کشمالو دی دا رامبیل دی دا چامبیل دی دا گلاب دی دا رات کرانی دا بل دی دا خوشبویان فبأي آلاء ربكما تكذبان پس بکم یو نعمت د خپل رب باندې تاسو تکذیب کوي دا د الله نعمتونه دي کم تمنې چې دا د الله نعمت نه دي نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام سورۃ الرحمن صحابه ته ولوستنه غون خاموش چپ ناستو پیغمبر علیه السلام ورته وستاسو نه پیریان خو ما پیریانو تداول استاغي جواب راکو اغه دا به لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد ما چې سورۃ الرحمن ولستنو پیریانو را ته جواب کې داسې وي لا بشيء من نعمك یا الله ستا په یو نعمت باندې نکذب موږ تکذیب نکو
فلک الحمد استاد پر حمد دے یو نعمت باندې تکذیب نکو الله استاد پر حمد هغه داسې جواب کو نو چې ته جواب کینو ته بداسه وای الله استاد یو نعمت مونږ تکذیب نکو استاد پر حمد دے الله استاد پر حمد تمام استاد نعمتونه دی مونږ منو خلق الانسان پیدا کړی الله انسان من صلصال د ټنګیدون کې خټینا وړاندې مو تطبیق ذکر کوو د خاورینا د خټینا بدبونینا صلصالنا دا غوند د آدم علی السلام په دی جسد راغلی کل فخار پشان د کودی څنګه چې کودی کنا هغه له ټنګ ورکې نو دا آدم علی السلام چې شکل برابر شونه دا سه اوچ شو چې هغه ټنګېدو وخلق الجان پیدا کړي پلار د پیریانو من نار د اورنا من مارجن د لمبه وهون کې من نار د اورنا پیریانو اصل چې کوم نکد هغه پیدا دي د هغه اور نه چې هغه لمبوي خالص اور فبأي آلاء ربكما تكذبان پس بکم یونت ای کم آلاء ایلیون جمع د نعمت توي ربکما رب تاسو د دوانو اے انسانانو پیریانو تکذبان تاسو دوانو د کم یو نعمت تکذیب کوي پس بکم یو نعمت د خپل رب باندې تاسو دوانو اے انسانانو پیریانو تاسو تکذیب کوي چې تاسو نه منئ دا نعمت د الله نه دی رب المشرقین و رب المغربین دا الله پاک رب د مشرقین او د مغربین دا تسنیه ذکر کی وړاندې متطبیق د توی چې کله تسنیه کله مفرد کله جمع فبأي آلاء ربكما تكذبان پس پکم یو نعمت د خپل رب باندې تاسو دوانه اے انسانانو پیریانو تکذیب کوي مرج البحرین روان کړي الله دو سمندر یلتقیان د یو بل سره میلو دي دو سمندر برغ رواني دي بینهما د دوانو په منځ کې برزخون پرده د لا یبغیان په یو بل باندې زیاته نه کوي دا مسله دی امخ کې به فبأي آلاء ربكما تكذبان پس پکم یو نعمت د خپل رب باندې تاسو دوانه اے انسانانو پیریانو تکذیب کوي یخرج منهما روباسید د دوانو نه اللؤلؤ لوی ورکوټی ملغلری والمرجان غټی ملغلری او مرجان ورکوټی ملغلری دا چې کوم د سپرلی موسم کې باران کیږي نه په سمندر کې یو حیوان د صادب هغه د اوبو سر تراشي نه خلو کولو کی سانس کې پکې وشي خلو بند کې سمندر ویخ تلاړ شي نو کچره ایو پکې جوړ شي اکتا هغه ته دروي کله غټه جوړ شي لؤلؤوي کله ورکوټه جوړ شي نو مرجان شي فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوارد الله د پر کشته دي سفن کشته دي المنشآت چې دا ډکی شوی دي دا کشته ډکی وي د پیداوار د خوراکونو د انسانانو نه فل بحر په سمندر کې کل اعلام پشان د غرونو د غر پشان تروانی اوسم دا سکته شي دا چې کوم د کراچۍ ته لړ شي چې کوم د نو د درګې د کلی ته وګوره دوم نسیز رواني عقل حیران شي چې دا دوم رسیز په دی وبو کې روان دی کنه او دا سه په سپیډ رواني چې دا وبش کوي او زیره دا سی وی چې کم دا په سو چته باندې وي لس چته دو لس چته چې کم دی روسیان هغه جوړي اوکتل ورته وي نو هغه اوکتل چې کم دی په سو چته باندې دا سه جوړ کړي او کله دا سه جوړ کی کنه چې دا به دا سه موږ جوړو چې دا به موږ ته تمام خبر راکړي چې کم ځای کې خرابېږي کم ځای خراب شو دا سه به نو موږ به سمندر کې نه خرابېږو او انسان فکر د الله مخلوق ته کم ځای رسی نو دغه شانت ناشنا دریابي جا جوړ کړو د روسیانو نو څو کاله وړاندې هغه سمندر کې لاړ اچ غرق شو نو بیا دوی دانو شو کولای چې دا په سمندر کې پروت په کم ځای کې دی بیا دانو شو معلومه ولې کنه دی خو په دې ناز کو چې دا به غرق کیږي نه او که غرق شي نو موږ ته به تمام ریکارډ راکړي دا به چې کم دی داسې جوړ کړو بیا دې زین شو معلومه دا په کم ځای کې سونه ډوب دی دونه جوړ تلو چې دی التب سره رسیدې نشو نو کل اعلام د غرونو په شان ته دا دریابي جاز رواني فبأي آلاء ربكما تكذبان پس په کم یو نعمت د خپل رب باندې تاسو تکذیب کوي کل من علیها تمام هغه چې په دې زمکه دی فون دا ختمیدونکي دي په دې زمکه چې سدي انسانان زناور بوټي اوبو ويبقى وجه ربك باقي بي مخدر ابستا ذکر د مخ مراتل ذات د الله ذات با ذل جلال والاکرام چې خاوند عظمتونو دی او خاوند احسانات دی عظمت والا دی مخلوق سره احسان کوي دغه ذات به باقی وي فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله سوال کوي د الله نه من فی السماوات هغه مخلوقات چې اسمانونو کې دي ول ارض هغه چې پزمکو کې دي
اسمان او د ځمکې مخلوق الله ته محتاج دی، هغه نه غواړي. کل یوم هو فی شأن، هر ورځ دغه الله په یو شان کې وي. یو شان کې دا چې تعالی رزق درکوي، نن یې تعالی ټیپر درکړو، بل یې غوښه ورکړه، سبا تعالی کدوان درکوي، نن ته ټیکې سبا ته بیمار. دا د الله شان دی چې نن خوار نن غریب نن مالدار، دا تا باندې احوال بدلوي. نن دا بادشاہ سبا گدا، نن عزتمن سبا ذلیل، نن جمدی سبا مړ. دې ته صفات اضافیه وي، دې ته شوینات وي، دا بدلیږي. فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم، دا د عربو مقولې. یو انسان چې کوم دی یو کار ته توجه کوي، وایي زه به فارغ شم ښه، نو اوس چا تړلی خو نه وي، خدا مقوله داسې ده. نو الله دوی ته فرمایي انسانانو پیریانو زه به یو ځلې چې کوم د تاسو مخې ته ودرم، سنفرغ لکم زر دی چې زه به فارغ شم ستاسو دپاره، معنا زه به قص وکم تاسو ته ایها الثقلان، ای دوو درنو انسانان او پیریان. دا دوه درانه په دې دي چې د الله احکام د دوی پسې پیوسته دي، ورنه د انسان د خو سنډه دروند دی، انسان د خو اتی دروند دی. نو ثقلان دی په احکام سره. سنلقي عليك قولا ثقيلا، د الله احکام درانه احکام دي. فبأي آلاء ربكما تكذبان یا معشر الجن والانس، ای جماعت د پیریان او د انسانانو، ان استطعتم کستاسو طاقت وی ان تنفذوا چې تاسو او تختی او اوزی من اقطار السماوات والارض، د اطراف د اسمانونو او د ځمکو نه تاسو وتلی شئ چې د اسمان ځمکې نه وځو، فانفذوا الله وی زی اوزی زی او تختی. نو دا مې تاسو ته وړاندې هلته مضمون وی یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکة تنزیلا. ما درته وی چې دلته هم فکر وکړي او دارنګې په دویمه پاره چې مضمون ذکر کېدو چې الله به دوی ته راشي، سورت رحمان کې به راشي. د غونډو تطبیق دا دی چې د انسانان پیریان جمع شي، اول اسمان پرشتې ته تو شي، د دویم اسمان دوم اسمان، دا تشقق السماء. بیا الله د خپل شان لایقه حساب د پر راځي او په دې موقع الله دې زی و تختی تا نه چې کوم دی و کمر بند د پرشتو تو دی و تختتلی شي کم خاوتلی شي نه. نو زی اوزی د اطرافو د اسمان او د ځمکو نه، فانفوزو نو اوزی و تختی، لا تنفوزون تاسو نشئ تختیدلی الا بسلطان، نفوذ وتل د دې ځمکې نه وځه، الا بسلطان مگر په دلیل سره وتل وي، تا سره څه دلیل د بله ځمکه نشته. نو فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما لګلی شي په تاسو دواړو باندې شواظ لمبې من نار د اورنا، د اور په لمبو ویشتلی شي، ونحاس او په لوګو باندې خالص لوګي، فلا تنتصران تاسو د خپل ځان انتقام نشي اغستله. فبأي آلاء ربكما تكذبان فاذا انشقت السماء، کله چې سیری شي اسمان بچ کم ده دا ټوکړي ټوکړي شي، فکانت د اسمان بشي وردتن دابا ګل شي، وردتن دابا ګل شي، کدهان پشان د خټې د تیلو. نن سونه مضبوط اسمان دی، دا تیلو چلان دی خټې دغه شانته بدا ما بیکارش او بعضی دا معنا کوي فکانت شي بدا اسمان وردتن دا بس تک سور شي، سور ګلبته نه جوړ شي، کدهان پشان د سری سرمنی. نن خو مضبوط دی به د سری سرمنی پشان ته سور ګلب شي به برا غون شي. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ پس په دې ورځ باندې لا يسأل تپوس نشي کېده عن ذنبه د ګناه د دوی، انسون د انسانان ولا جان او نه د پیریانو. تا نه څوک تپوس نه کوي چې ګناه دې کړې که نه، بل ځای کې خدا دې په وربک لنسألنهم، الله وي تپوس به ترې نه کوم. نو تطبیق متاته وی کوم چې تپوس کېږي هغه د توبیخ دی، ولې دې ګناه کړې وه. او دلته چې الله فرمایي تپوس دې نه کوم، دا د استعلام دی چې الله تا نه ځان خبر کړي چې ګناه دې کړې ده که نه ده کړې، صحیح به وایه، دا تپوسونه دنه نه کوي. فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون پیجندل شي مجرمان بسیماهم پنخو سره، فيؤخذ پس دا نیوي شي بالنواصي د تندون والاقدام او د قدمونو. دا مجرم چې کنده فرشتہ د دې سر او د خپې نه ونیسي، داسې راغونډ کی سر خپې نه ونیول، داسې راغونډ او ورځه
بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي دا جهنم دے يكذب بها المجرمون پدې باندې تکذیب کو مجرمانو دین منو يطوفون دا بغرزويشي دا جهنميان بينها پما بین د جهنم کې و بین حمیم آن او پما بین د اوبو کې چې ګرمي اوبدي آن ډېرې ګرمي یو ځل جهنم ترولي به الته وباسي چې دا ګرمي اوبه په اوس کې په دې سره وتورواړي به رولي کله الته بوزي کله دلته فبأي آلاء ربكما تكذبان دا د مجرمانو حالو اس مقابل کې ولمن خاف مقام ربه او هغه چا د پاره چې یریږي د پیښې د خپل رب نه دا یره د چې د الله مخکې به ودرېږم جنتان دوی د پاره به دو جنتونه دوی د پاره چې کوم د دوه قسمه جنتونه الله ورکوي فبأي آلاء ربكما تكذبان پس په کوم یو نعمت د خپل رب باندې تاسو دوانه تکذیب کوئ ذواتا افنان دا د اعلا او د مقرب بندګارو د پاره جنت دی دا به د سرو زرو نه جوړي نو د دې صفات جدا دي بل صفات مخکې را روان دي هغه صفات لږ د دې نه کم دي ذوات افنان دا به خاوندان د سانګو وي نو چې ډېرې سانګې دي نو ډېرې ونې دي فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما پدوی کې به عینان دوه قسمه چینی وي تجریان چې دا به چلی دا به جاری وي دوه چینې به پکې بهیږي فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما پدې دواړو جنتونو کې به من كل فاکهة د هر قسم میوو نه به زوجان جوړه جوړه نو څه چې کوم دی پستا سکلکا سیخي سګرمي داسې چې کوم دی میوه ور پکې وي فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين دی بتکیا لګون کی وی علی فروشن په پرشونو باندې چې دوی ناس دی بطائنها داسې پرشونه چې داغه استر به خلک سي جوړي نو لاندې کپڑا ورکی بیا غنه خيسته کپڑا د پاسه ورکی وی دا لاندې چې کومه کپڑا د دیتا بتاین من استبرق دا بد غټو ریخمونی نو چې دا لاندې کپڑے ریخم دي د پاسه بیا کمی چې د استاده پر تخت باندې تخت پوشا چولې دي وجنل جنتین او میوه د دوانو باغونو بدان د نږدې وی میوه د باغونو بداسي نږدې وی چې کم سړی ولاړ دي نو خطر ته ضرورت نشته بس تا ته نږدې لاس کوا او چې کم سړی ناس دی جنتی نو دا ودرېدلو پاسېدلو ته ضرورت نشته او چې کم لاس دی نو بس په لاس ته به تعالی راځي ناس ته ضرورت نشته پورا د اکبر باچا لټان بیخه بس ملاس ته چې کنه تا ته دغه د سیز را روان دي او شاه سپتنه تعبیر کوي وې دا جنتیان سړي په جوړ دا ورکوټه خدای ده الله دومره صبر کی کنه چې قسم تسوی هغه کیږي نو دا خود الله صفت ده دا تعالی الله درک بس پروتي چې کنه تعالی خوراک راځي فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن پدوی کې بقاصرات الطرف بندون کې د نظر وی تا ته مدري معنی کړي ودا حوري دي نظرونه را بندي لم يتمثهن چې ندي ملو شوی دوی سره انسانان قبلهم د دوی نمخ کې ولا جان او نه بدی سره ملو شوی پیریان نه انسانان سره ملو شوی دو نو سره پیریان داسې پیغله الله ساتلی دي او بعضی دا د دنیا بیبیانو سره لګي د دنیا چې کم دا بوډه شوی ده کنه او خلاص خپل څه د پیس کې نه دا به الته الله زوانه کی انشأناهن انشاء فجعلناهن ابکارا دا بوډه به الله بالکل د سوال له سوالو پیغله کی ښه نو چې دا پیغله شي نو دا سیده چې د بدن سره چا لاس نه ټچ کړي داسې وي نو لم يتمثهن اوس د غستا د دنیا نا وراله او دا د دنیا جنتی د خپل ناوې خواته زیاده داسې ناوې ده چې دنیا کې چې کم دی وسره چا وسره د الله سم نه لګولې اوس دغه د چې کم دی د فیکټری او د کارخانې نه راويستله لم يتمثهن ندی مسکړي دوی لره انسان قبلهم داسې پیغله کړي دا د دنیا چې مثال دا کومه بوډه شوی دا او کومه خلاص پړي څه شان دا د خبرو نه ده داسې بنې یلتا نو دا به پیغله کی انسانانو قبلهم د دوی نمخ کې ولا جان او نه پیریانو د دې نه پته لګي چې څنګه انسانان هغه خواهشات دي بیبيان بي پیریان هم دغه شانی ځکه الله فرمي ولا جان کنه فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن گویا چې دا الياقوت دا ملغلری دي والمرجان دا په صفایه کې دا سید تبه دا یاقوت او مرجان دي فبأي آلاء ربكما تكذبان
هل جزاء الاحسان نه د بدل د احسان کم سړی چې احسان په عقیده کې به عقیده خپل ده عمل خپل ده دا احسان د عقیده د احسان د عمل نه د چې کم ده بدل د احسان د عقیده او د عمل الا الاحسان مگر بدل د غي ثواب ده الله بدا خسته ثواب ورکی فبأي آلاء ربكما تكذبان دا خود اعلی جنتیان ورپسې دویم نمبر جنتیان د پر من دونهما او غیر د دوی نه به جنتان دو باغونه نور وی فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان دا دوه باغونه به ډیر ګڼ وی نګوره دا صرف د ګڼوالي صفت ده التوي زوات افنان ګڼواله جدا ده ډیر سانګي غټوا دي نه خده پته لګي هغه اوچت ده فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما پد دوړو کې به عینان دو چینی وی نداختان دا به پواره وهون کې وی څنګه چې پواره جوش کې دا چینی به داسې پکې جوشيږي نو دلته وی پواره ده او التوي عینان تجریان هغه چت دی یو جریان دی روان شیز دی او یو پواره خو لګي نو ځکه هغه تنو چت دی فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما پد دوانو جنتونو کې بفاکهه میوه وی و نخل او کجوري وی و رمان او انار وی دلته پشمیر ذکر کیږي میوه دي کجوري دي انار او الته ذکر کو زمن کل زوجان اور قسم میوه دا ډبل دو قسمه نو الته هغه بیا کثرت ته اشاره ده فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن پد جنتونو کې خيرات حسان هردي خيستا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نه ته پوسو کړه شنو فرمایل فیهن پدې جنتون کې با خیراتن دا حور دي خیراتن چې دا اخلاق خسته دي حسان صورتن خسته دي اخلاق هم خسته دي او صورت هم خسته دي نو دا صورتن سیرتن خسته دي کوي وخزه ډیره خسته شي خو چې اخلاق خراب نو ژوند ګران وي نو دا غیب اخلاق خوي او صورت به خوي د دې وجه نه چې دنیا کې کم نیک انسان وی کنه او کله کور ولای له شاته وسره ناړې کې چلیږي تنګي هغه جنت حور وتوي خوارشي زمونږ د خوند ته ولې تنګي دا خو زمونږ د موږ تاسو ورځو کې تاسو سره میلمه در روان دی ښا اوس موږ خاطر روان دی چې کم دی تاسو سره د سو ورځو میلمه د میلمه ته تنګي نو هغه په دوی بد وی چې تاسو ولې دا تنګوي او چې کم انسان د دنیا ملګری هغه با عمله با کردار خیر بیا با غلط هغه نو چوت حسن ملو شي دا به دغه سرداري فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات دا حور دي چې بندي شوي دي فی الخيام په خیمو کې دا د دنیا تنبونه د چې کوم مثال په تور موږ ته چوڑیان وایو د چوڑیان تنبو دی او ترکه دا خو تبا برباد شول دا جنتیان څه دي دي نه دا ملغلره ده ملغلره ده چې کوم دی دا ملغلره ډډ شوی دا د تنبو په شکل باندې دا ځکه وی چې د عرب بواده کو نو زویله به دغه شانتي چې کوم دی ډوله جوړ کړه دله به ډوله جوړ کړه به بل نه ورا واستنه دا خو ته جنت روان استا واده دی چې کوم دی هغه واده د پر ډوله جوړی چې کوم دی خو د کپړو نه د کتنبونه دا د ملغلره ډوله جوړه شوی دا نو فی الخیام ملغلره د پشان د خیمه دسی ور جوړه شوی دا فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يتمثهن دا بنای مسکړي د دین وړاندې انسان انسانانو قبلهم ولا جان او نپیریانو فبأي آلاء ربكما تكذبان پس په کوم یو نعمت د خپل رب باندې تاسو تکذیب کوئ متکین دی بتکیا لګون کی وی علی رفرفین رفرف چې کوم دی په تختونو باندې دا سه رفرف خود درین چې هغه به شنه تختونه وی وعبقری او قیمتي سیزونه عبقری هغه سیس ته ویلې شي چې هغه خلک لاندې اچي اوس دا لاندې اچول د ټولو نه قیمتي چې تکم سیس ته وی هغه ته عبقری وي نو دا وخت سره بدلیږي ښه نو په خوا مثال په تور چې سړی بډیر وس کېدو نو کم از کم چې کم دی چټای ځان لاندې واچي کنه دا غینه پسې ترقی چې کم دی نو کارپټ شولې دا غینه پسې ترقی چې کم دی نو مثال په تور بل سیزو اوس د دینه چې کم نه خ سیس چې کم دی قالین وته وای چې تاسو کم سیس ته قیمتي وای هغه ته عبقری وای نه په دې وخت کې لکه قالینو باندې ناشته په پلان کې سیس باندې نو تاسو چې کم قیمتي نو کدی نه بل شیز قیمتي راوته کنه هغه عبقری دی خام نو دوی بتا کیا لګولي په تختونو باندې خود نشنه تختونه وای او عبقری او په قالینو باندې دلته ورته ځکه زمونږ په دې عرف کې قالین خشیز دی نو کروستو بل د دینه قیمتي را له اقته به ویلې شي
حسان عبقری خیستا فبأي آلاء ربكما تكذبان پس په کوم یو نعمت د خپل رب باندې تاسو تکذیب کوئ تبارک اسم ربک مبارک د نوم د رب ستا ذل جلال والاکرام چې خاوند جلال د عظمت دی او خاوند عزت دی بسم الله الرحمن الرحیم سورة الواقعه نازل شوی د پس د سورة طه او مخکې د سورة شعراء مصحف عثمانی کی 56 نمبر صورت دے او په اعتبار د نزول سره 46 نمبر صورت دے مکی صورت دے مخ کی صورت کے بیان د قیامت او سره چې کوم د نتایج بیان دل د قیامت په دې صورت کې د قیامت د وقوع تذکرہ ده نو الته مضمون د قیامت دلته هم تقریبا مضمون د قیامت بیانېږي فضایل د صورت کې راغلي دي نبی کریم علیہ السلام دا فرمایلی چې هر شپه څوک سورت واقعه وای نه په د فاقه ناراضي فاقه محتاج بنئ استا به الله حاجت پوره کوي اوس که ته سورت واقعه وای یره چې زه خو کروڑپتی خو نشوم نو کروڑپتی د ته نه دی ویلی خستا به ضرورت پوره کیږي بچی ضرورت دی پوره کیږي دقه ته مالدار عبدالله ابن مسعود صاحب چې کوم دی خواته آخری وقت کی بیمار و حضرت عثمان ڈالے عثمان سے برتوی خلیفہ دے عبداللہ صاحب ډېر لوی عالم دی د پیغمبر صحابي تاسو له وظیفه مقرر کړم د بیت المال نه ځکه چې تاسو چې کوم د کمزوري شوي بوډا شوي ورته زما هیڅ ضرورت نشته عثمان سے برتوی استا ضرورت نہیں چونکہ تو کمزوری بوډای لوریان دي نو دا خو جینکې دي د کسب خودی نه د دوی د پاره به معیشت برابر شي عبدالله صاحب ورته زما د لوریانو ضرورت نشته ما خپل لوریانو ته داسې زده کړه کړې ده چې هغې به محتاج نه وي هره شپه صورت واقعه وایي الله به ستاسو ضرورت پوره کوي د دنیا ژوند دا د ضرورت پوره کېدلو نه دی ښه دا د تنخواګانو نه دی چې یو سړی دی چې کوم دی ستا 100 لاکه تنخوا شوله او چې الله تعالی ضرورتونه د 25 لکو پیدا کوي نو اوس به څه کوي په دې خو مړېدل نه ژوند دا دی که نه چې صرف ستا ضرورت پوره شو بس ته مالدار یې خو چې انسان پوهېږي عقل دې ته وایي ښه چې ستا ضرورت پوره شو بس ته مالدار یې ته په نور څه کوې او چې الله تعالی ضرورت نه پوره کوي که نه بس خوارپړق به ګرځي بیا په هېڅ هم نه ماړېږي دا تاسو هم دغه سبق زده کوئ ښه قناعت مولیان شي کنه نو قناعت خصیص دی او چې قناعت نه کنه نو همیشه به وګه ګرځي نو چې کوم د خبره کده غون کلی وظیفې مر غونډه کنه تیار عبد الله رازي کنه خو مړېږي بنخه کتن خاګان دي بشمیر شي نو به مړېږي نه او چې قناعت دی وی الله زما ضرورت پوره کوي منن ما خاملو شو سبا الله شته د غوندو نه مالدار ته بیا به د نوابم پروانه کې او د خانم پروا ځان له خانمه تخپل خپل 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 زما د خپل وچ وړل کنده لوی خانی ده زستا په چرګانو استا په ګډانو سو کوم تخپل ځان کار کوا لوی بادشاہي دغه قناعت ده او چې کم قناعت الله تاسو له طالبانو درکړې کنه دا بل چا د پار نه بس په دې صبر الله د لوچ ډوډۍ درکې ډیر لوی نعمت ده په دې باندې ته بادشاہي به د اچا پروانه کې او چې قناعت نه کنه او ګرځي چې ردار غډې راکونه بس بیا به د نسپیا جوړ شوی بیا مړخ نه نبی کریم علیہ السلام فرمائی لو کان لابن آدم وادیان من ذهب کدا دو درې د زرو ډکه کې کند سرو زرو ډکه کې همول بنشي بیا به غواړي چې دا درې به ډکه کم نو څه پیدا شو نو قناعت عبد الله صاحب ورته ما خپل بچو ته صورت خو ولې دي بس الله کفایت کوي نو کفایت ورته ویلې دي کېرپتی وته نه دی ویلې کفایت په دغه کار کیږي بس چې کار کیږي چې کم دی نو ستا تنخواه ته مې امیر صاحب ضرورت نشته تا تنخواه ته مې هېڅ ضرورت نشته یو ځل بل ځای نه کسان راغلي نو درس دپاره نو ما ته یې ویل چې مدرسه کې به د بنګله درکړو ډوډۍ به تاله تیاره راځي ستا د بچو ستا تمامه ډوډۍ به تیار لنګر نه هر څه به راځي 3 ټیمه ډوډۍ او د بچو تعلیم تمام به دا فری مفته د مدرسې خپل سکول دی پاکې به سبق هم وي دا خو نو خرچه خو په دې کېږي بیل دی د کور کرې ده ډوډۍ دی پخلی دی د هر څه پرې شول بچو سبق پرې شو تنخواه ته وغواړه چې څونه غواړې بس ته وغواړه چې څونه غواړې موږ ته منظور ده
نو کور کې ماشومان ته وایي چې کنده مالک دنیا غواړي کنه نو وسیله مزیدی ښه مزیدی چې کم دی مزیدار چې کم دی خبره پیسې دي ځکه خرچه خو ختمه شوله خرچه خو په دې سیزونه کېږي بس دغه پیسې دي چې کم دی خبره چکري به پې لګوو هو دنیا شوله ګوره بیا یو مسله به دی چې الله به دې ورته حواله کړي اوس د خپل ضرورت پوره کوه او چې الله ضرورت نه پوره کړی دا په تنخواګانو نه پوره کېږي نو دویمه دا ده چې دغه دنیا مو واغسته نو کېدی شي آخرت پکې مسله نقصان دی شي نو به هر کیف ټول په دې بس په دې خپله زندګي خوشحاله یو الله دونه راکوي چې چاته محتاج نه یو کنه نو به هر کیف دنیا داسې چې کوم دی نه ګینې چاته نه میلاویږي ښه ډېر هر څه میلاویږي ښه خو قناعت اعلی سیز دی چې سړی قناعت وکړي نو بیا پکې لا دا د درس به جدا تنخوا درکو مدرسې جمعې تقریر کې د هغې به له جدا تنخوا درکو خواته بل جومات دی که هغې له جمع کې هغه به له بېله تنخوا درکو د طالبانو انتظام کې د هغې بېله تنخوا درکو دونه تنخواګانې که نو مارې دلته خو چې کوم دی خبره خپله شرګل کې د تمامو طالبانو انتظام هم کو د مولیانو مو سره کوم که نه ځکه د غونډو مولیانو حاضري زما سره غونډ مولیان جمع کوم چا څونه پیرډ اخیستی دی د تمامو د مولیانو انتظام هم چې تا په میاشت کې دونه پیرډ اخیستي دونه دیني دی اخیستي د ورځې ورځې پسې حساب کوم او د دوه نیمو زرو طالبانو د غونډ میاشت ټوټل لو چې دی دونه غیر حاضري کړي دونه غیر دغه امر د مولا هم د طالب د ټولو نو دا اسان سیده ډېر ګران انتظام دی نو هره میاشت چې نوي شي 115 ورځې زما کافي پیچیدې نو 115 ورځې دا ټول سیز راوباسم 100 ورځې پس غونډ ریکارډ چې دا ده دې مولوي صاحب دونه پیرډ اخیستي دونه نه دی اخیستي طالب دونه غیر حاضري کړې ده دا قابل د اخراج دی دا نو دونه انتظام چې هلته کیا که نه مستقل تنخوا به درکوو ده نو به هر کې عبدالله صاحب ورته وی چې ما خپلو بچو ته داسې دم ښوولی که نه دا کافي دی ښه نو چې کله ستا ضرورت نو دا ځان له وایه خو په دې نیت چې د الله کتاب دی او الله ضرورت مې ته پوره کا دا صورت هم دې دپاره مه وایه چې دنیا پیسې راکړې دنیا پیسې څه شی دي الله کتاب دی الله ستا دپاره ویم باقي ضرورت هم ته پوره کا اذا وقعت الواقع کله چې واقع شي واقع د قیامت نوم دی واقع شي قیامت یعنی قیامت راشي لیس لوقعتها نه به د واقع کېدلو د هغې دپاره کاذبه یو مصدري معنا نه به د راتګ د قیامت دپاره کاذبه تکذیب قیامت چې راغی نه څوک داسې نشته چې وایي نه قیامت نشته او دویم دا صفت چې د موصوف دپاره لیس لوقعتها نه به د واقع کېدلو د قیامت یعنی راتګ د قیامت دپاره نفس کاذبه نفس تکذیب کوونکی چې قیامت راشي یو کس داسې وي چې خپې ورته ولګوي نه به راځي نه یې منمه داسې څوک شته چې خپې ورته ولګوي چې الله وایي قیامت راځي نه به راځي وایي داسې بیا څوک نشته خافضة دا قیامت چې کوم دی داسې ورځ ده ښکته کوونکې ده ښکته کوونکې ده کافران لره رافعة پورته کوونکې ده مؤمنان لره اذا رجت الارض چې کله حرکت وکړي دا ځمکه رجن په حرکت کولو سره ځمکه حرکت کې راشي وبست الجبال ریزه ریزه شي دا غرونه بسا په ریزه ریزه کېدلو سره فکانت دا بشي هباء دوړه منبسا خورواره د دوړې په شان به دا غرونه والوځي وکنتم شیبتاسو ازواجا ثلاثه درې جماعته دا درې ډلې به د پکې جوړې شي فاصحاب المیمنه خاوندان د ښي لاس والا دې ته اصحاب المیمنه وایي ځکه دا آدم علیه السلام د ښي طرف نه پیدا و او دې بل ته مشأمه وایي دا د ګس طرف نه پیدا و یا چې کوم د اصحاب المیمنه ورته وایي ځکه دوی ته عملنامې په ښي لاس ورکولی شي او دې بل ته مشأمه وایي ځای ته عملنامې په ګس لاس ورکولی شي ما اصحاب المیمنه سری خاوندان د ښي لاس والا و اصحاب المشأمه دویم جماعت خاوندان د ګس لاس ما اصحاب المشأمه سری خاوندان د ګس لاس والا درېمه ډله والسابقون السابقون السابقون مخکې کېدونکي ایمان ته السابقون دا مخکې کېدونکي دي اعمالو ته دا ډېر مقرب بندگان دي اولئک المقربون دا هغه مقرب دي فی جنات النعیم دی به په جنتونو د نعمتونو کې ثلة من الاولین د دې اولین او آخرونو کې دوه قول دي یو دا چې دا مقرب ثلة یو جماعت به من الاولین د مخکینونه مراده د نبی علیہ السلام نه وړاندې چې څونه امتونه تیر شوي دي دا هغوی نه به یې وډلی وقلیل من الاخرین او لږ به یې د رستنونه مراد د رستنونه دا امت دی د مخکینونه به جماعت ځکه چې کم از کم 1,40,000 خو انبیا دي او د هغې به کم از کم مقتدیان او د هغې صحابه دي
او دا خو یو پیغمبر امت دی او دویمه معنا داسې هم کولی شي ثلة من الاولین دا به یو جماعت اولین صرف په دې امت کې چې دا صحابه تابعین تبع تابعین د خیر القرون وي نو دا به یو جماعت د خیر القرون وي وقلیل من الاخرین او لږ به د رستنونه به دا دواړه په دې امت کې دوی به علی سرور په تختون باندې موضونة چې په هغې باندې چړاو شوي وي سره زر او سپین زر دا تخت دی په دې باندې سره او سپین یاقوت دا پې چړاو شوي دي متکین دی به تکیه لګونکي علیها په دې باندې متقابلین یو بل ته مخامخ یطوفو علیهم ګرځي به په دې باندې ولدان الکان خادمان مخلدون دا به همیشئ دا دیسو کو نو راجح قول دا دی چې دا الله جنت کې مخلوق پیدا کړی دی من مسکن او کافور او زعفران څه پیدا د مشکو نه دي څه د کافورو نه دي څه د زعفرانو نه دي څنګه چې انسان د خور نه پیدا دی دا الله د دې نه پیدا کړي او دقه سی به دا نوجوانان خدمت دپاره اگر چې نور اقوال پکې اومشتي خو دا ضعیف دي دا الکان به مخلدون همیشه معنا همیشه بستا خادمی دا نه چې د دیو سبا نشتا دویم دا چې مخلد به د دې ځواني بوډاکیږي بنوم د قصیب ځوان خادمی دا به ګرځي به اکواب ګلاسونه و اباریق او کوزي وکاسین او کاسې من معین د روانو شرابونه لا یصدعون عنها چې داغې نه به سر دردې نه راځي ولا ینزفون او نه به ترې نه دوی نشه کېږي وفاکهات او میوې به مما یتخیرون هغه چې دوی خوښوي ولحم طیر او غوښې د مارغانو به مما یشتهون هغه چې دوی خوښوي یو مارغه به رواني عظیم الشانه ده لکه دا خو ناشنا مرغه دی ښه بس ترس دقه در پریوته او بیا سور کړی ستا مخې ته راغی خوراک یو ځل نبی کریم علیه السلام وفرمیل داسې مارغان لکه د بوختي اوخو بوختي غټ اوخي د غټ اوخ په شانته مارغه والوته چې کم دی نو دی جنتي خوښ کو دا دی پوخ رالی صدیق صاحب فرمایي د الله پیغمبر دا خو ډېر مزیدار خوراک دی ډېر مزیدار خوراک دی نبی علیہ السلام دا خوراک مزیدار دی خو دا خوړونکی د هغه نه ډېر مزیدار دی او صدیقه په دې کې به تم یې ښه ته به هم دا خورې د بوختي اوخ په شانته چې کنه دا اوخ روغ بتون به راغلی که نه او بس یو کړچ به تې وباسي د غونډ اوخ به په یو ځل باندې دی خوري دومره مرغه نو ته به ځکه دا وایي چې دنیا مثال چرچڼې دله پخه که نو چرچڼې ته حیرانه چې اوس دې هډوکې څنګه بیل کړم او غوښه دې څنګه بیله کړم که نه داسې شی به نه وي هغه د اوخ په شانته سیز دی مما یشتهون وحور او حور بیعین د غټو سترګو که امثال اللؤلؤ په شان د ملغلرو المکنون چې دا بندی په خپل صدف کې ملغلره چې بندی دوړه پې نه ده پرېوتې داسې حورې جزاء دا بدله بما كانوا يعملون په سبب دغه چې دوی عمل کو لا يسمعون دی بنوري فيها په جنت کې لغوا بهوده خبرې دنیا کې چې ګرځي کنه داسې خبرې به ووري بکواس انسان تنگ شي آلته به داسې نه ولا تعصیم او نه د ګناه خبرې الا قیل مگر دا به ویلی شي سلاما سلاما بس صرف بل څه ملاویږي نو سلام فرشته ملاویږي نو سلام الله په سلام اچي دا ټکي دي نو واصحاب اليمين خاوندان د خلاص والا او ما اصحاب اليمين سدي خاوندان د خلاص والا فی سدر دا به په بیرو کې دوی د پاره د بیرو باغونه دي نو دلته خو د بیرې باغ کې داسې خطرناک ازغي چې نو نه مخدود داسې بیرې باغ چې مخدود هغه به بې ازغوي شکل د بیرې بوټی د خو ازغي پکې نشته څومره چې په دې بیره کې د ازغي د دقه شانتې به هلته په دې کې دانې وطلحن او کیلې به ممدود یو بل د پاسه وزولن او سوري به ممدود اوږده وماء مسکوب او اوبه به وي روانې دا چې کوم ځای کې روانې اوبه نه وي که نو هغوی نه تپوس وکړه دا خو تاسو څه خبرې مونږ خو په جنت کې ناست یو اوبه دي روانې دا د الله ډېر لوی نعمت دی نو ځکه الله دا په نعمتونو کې نو داسې مه وایي چې لکه دا څه نعمت دی دا خو ما ته پته نه لګي تو هغه ځای ته لاړ شه چې هلته کرک ته لاړ شه یو ملګري ستلی نو وایي ما ته مې مور وایي که نه چې مړه به شم خو ما چې ته روانې اوبه ونه لیدلې یعنې غونډ ژوند هغه بوډیا شوله او وایي ما روانې اوبه ونه لیدلې هغې دومره سخته زندګي ده دا خو تاسو روانې اوبه دي ځکه قدر درته پته نه لګېږي نو ماء مسکوب وفاکهات او میوې به کثیره ډېرې لا مقطوعة چې دا به کټ کېږي نه ولا ممنوع او نه به منع کېږي دا منع کېږي نه چې ختم شوګر نورې میوې نه میلاویږي ممنوع کېږي به نه چې ګینې قیمت یې نور نشته بس دا همته قصې دي چې یو به مته خوري بله به پیدا کېږي وفروشن او پرشونه به مرفوعه اوچت دومره اوچت پرش باندې ناست دی د ځمکې اسمان ته ګوره دومره اوچت پرش دی هلکه دا چې هغه اسمان ته دا جنتي خیجي په پرش کې دا به خیجي څنګه انشاءالله په 13مه پاره مضمون راځي سورت غاشیه کې افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت
اوخ ته وګوره اوخ هغه ځکه ته څنګه اوچتېږي دا اوخ راغی کېناستو کوچې پې د پاسه کېناسته اوس اوخ لاړ هلته اوچت شولې دا تخ به دقه شانتې اټومیټک راښکته شو ته پې کېناستې لاړ هغه ځای کې بره دی نو دا مرفوعه داسې دی ان انشأناهن بېشکه موږ دا پیدا کړي انسان په پیدایش سره فجعلناهن بیا دا ګرځو ابکاره پیغلې دا چې که د دنیا دا بوډېګانې دا به پیغلې شي دا به عربا عاشقانې به په خپلو خاوندانو دنیا کې خو شرونه اختلافات اره ښځه خاوند مشتو ګریواني که نه تو مې پکې جوړي نه هلته به داسې نه هلته به یو بل میین دي عاشقان دي اترابه امزولي دي یو بوډۍ راله نو چې کنده نبي کریم علیه السلام ورته وایي جنت کې بوډېګانې نه وي بوډۍ لاړه او جړلې نبي کریم علیه السلام ته چا وایي چې هغه بوډۍ خو ځان د جړا نه مړ کړو ولې پیتا ورته وایي چې په جنت کې بوډېګانې نشته نه هغه وایي چې غرق شو جهنم دی نو پیغمبر علیه السلام ورته وایي داسې نه ده که نه ان انشأناهن انشاء هلته به دا بوډۍ نه وي هلته به ځوانې لاصحاب الیمین د پاره د خاوندانو د خلاص والا ثلۃ من الاولین دا به یو جماعت د پخوانو نه و ثلۃ من الاخرین یو جماعت به د رستنو نه د مخکینو د رستنو دوه معنی د اوس کولی و اصحاب الشمال او خاوندان د ګسلاس والا ما اصحاب الشمال سده بد حال د خاوندانو د ګسلاس والا فی سموم دا به په ګرم اور کې و حمیم او په ګرم اوبو کې وي و ذل او سور کې می یحموم چې دا به د ګرم لوګي نه دا به چې کوم دی ګرم لوګی یا یحموم دا به تور وي داسې سوری چې هغه تور وي لا باردین د کې به یخوالی نه ولا کریم نه به په ده کې سخوالی انهم بېشکه دوی کانو قبل ذلک مخکې دی نه مترفین متنعمین دنیا کې مزې اوچتولې نو وکانو دی یسرون چې دی امیشواله کو علی الحنس العظیم په حصې لوی باندې هغه لوی حصې د شرک و ځان شرک اغستو وکانو دی یقولون دی اذا متنا کله چې موږ مړ شو وکنا تراب موږ شو خوري وعظام او شو موږ اډو کی ان لمبعوثون آیا موږ بیا پورته کیږو دوی قیامت نه منو او آباؤنا الاولون یا زنگ ترون پخوانی قل ورتوی ان الاولین بشکلون بنی والآخرین ورستونی لمجموعون خام خبدا غن جمع کولیشی الى مقات یوم معلوم اغا وقت دورز معلومتا ثم انکم ببتاسو ایها الضالون المکذبون اے گمراهانو دروغ جنو لآکلون تاسو بخری من شجر دقوننا من زقوم د زقوم وننا فمالئون تاسو بډکوی من هل بوتون داغینا خیټا یو خوراک وی د خوان د پارا یو صرف خیټ ډکول وی دا ولګي راغستې صرف خېټه ډکې نور دا خوراک خو نه دی فشاربون بیا به تاسو سکل کوي علیه په دې باندې من الحمیم د ګرم اوبونه دا زقوم پې وخورې تندې راوادي نو بیا ګرمې اوبه پسې وڅکې د ګرم اوبو صفات مې درته وې چې دا وینې زوي دي صفا اوبه نه دي او دونه ګرمې دي چې مخ ته یې نږدې کې دا سرمنې پرېوځي بیا چې په راواړی چې کنده کلمې ته نښکته وباسي خدای تندې راغستي فشاربون د اسکل کوي شرب الهیم سکل د تږي اوخو هیم دا د احیم جمع د احیم تږي اوخ ته وایي دا اوخ ډېر صبرناک دی یو ځل یې اوبه وڅکلې که نه هفتې پورې بیا ضرورت نه خو چې یو ځل تږی شو بیا د چا سرخ پې نه ګوري بیا ځان رسوي نو الله وایي دا جهنمیان به دغه شان د اوخ په شانه داسې بیا دغه تند راغستې اوبو ته ځان رسوي نو هیم د احیم جمع ده تږي اوخ ته وایي دوی معنا شرب الهیم اسکل د هغه اوخ مرضي هیم یو مرض دی چې په دې اوخ باندې ولګېږي نو بیا تنده نه ماتېږي بس سکینو دغه شانې جهنمیان دي تنده بیا ماتېږي نه بس ورړی پکې نو عام حضرات دا معنا کوي جلالین کې محلي حضرت هغه معنا کوي الهیم دا د هیمان جمع ده نه په دې باندې نور حضرات به نیوکه کوي دا د هیمان جمع نه ده د احیم جمع ده احیم تږي اوخ ته وایي هذا نزلهم دا د دوی میلمستیا ده یوم الدین په ورځ د قیامت نحنو خلقناکم ما تاسو پیدا کړي فلولا تصدقون تاسو ولې تصدیق نه کوئ ولې الله نه منئ افرأیتم تاسو ما ته خبر راکئ الله نه منئ د الله قدرت ته وګوره ما تمنون هغه چې تاسو غورځوئ انسان چې کوم د خپل اهلیې سره ملو شي بیا اخوا بچې تا پیدا کړي انتم تخلقونه آیا تاسو دا پیدا کوي ام نحن الخالقون یا من پیدا کوونکي یو تاسو وکړو دا غین الله تعالی سونه خپل بچي درکو نحنو قدرنا ما اندازه کړه بینکم الموت استاسو منس کې مرګ و ما نحنو من غنیو بمسبوقین عاجز کیدون کی چستانه کې عاجز شو علا پدی خبر انو بدل چې ز بدل کرا ولم امثالکم استاسو مثال تاسو لري کم نور پیدا کم پدیم قادرم وننشئکم تاسو پیدا کم فیما پاغه صورت کې لا تعلمون چې تاسو نه پیژنئ
ته خو میلاو شوې د خپلې اهلیې سره څومره ښایسته شکل صورت وي بچي له دله درکو قادر یم چې تا له داسې صورت بچی در نه کم دی نه بل شکل جوړ کړم څنګه شکل لا تعلمون چې تا لیدلی یم نه داسې شکل وله ورکړم د الله شکر وباسه چې الله ته په ښایسته شکل پیدا کړې بچی یې تاله په ښایسته شکل درکړه ته پکې لا دا ګورې دا تور دی او دا سپین دی ته پکې لا دا ګورې دا کچ دی او دا غټ دی دا جینۍ ده او دا هلک دی وننشئکم فیما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الاولى تاخی سره تاسو پیژنئ پیدایش ړومبنې چې څنګه مې ته پیدا کړې دقسې آخرت هم منه فلولا تذکرون تاسو ولې نصیحت نه قبلوئ افرأیتم ما ته خبر راکئ ما تحرسون نو اول ستا پیدایش اوس ستا د خوراک هغه چې تاسو کرئ تا غنم واغسته جوار دی واغسته پټي کې دې وشیندل تا خو تخم ورک کړه دا دانی واپس زرغونول او ټیکول او راوچتول دا چا کار دی انتم تزرعونه آیا تاسو دا زرغونوي ام نحن الزارعون یا موږ دا زرغونو لو نشاو که زما خوښه شي ویل جعلناهما به دا ګرځولي حطاما اوچ دا تخم راوچت شو بالکل اوچ دانه پکې نشته فظلتم تاسو به وګرځئ تفکهون تاسو به تعجب کوئ عجیبه د فصل دی دانه پکې نشته دا خو زما قدرت دی چې فصل هم دله وکم دانې هم پکې دله واچوم ټیکې کم دله انا لمغرمون بیا به تاسو چې موږ تاواني شو ځکه چې فصل یې ونه کړ تخم هم ختم شو نو تاواني شو نو بل نحنو بلکې موږ محرومون محروم پاتې شو افرأیتم الماء الذي ما ته خبر راکئ د هغه اوبو تشربون چې تاسو څکئ انتم انزلتموه تاسو دا نازلوي من المزن د وریځنا د وریځنا د باران تکي ام نحن المنزلون یا منګه نازلون کیو نو باران وشي صدا سے ډایرک وب باران او صدا سے د حکمت تقاضا د غرونو په سر د ټینګه ولګي د ووري بیا ورو ولي کیږي او بر رواني دا ټول د اسمان د نظام دی لو نشاو که زما خو خشي جعلناه من بدا وګرځو اوجاجن تروي دا سونه خوږي او بدا بتروي کم فلولا تشکرون تاسو ولي شکر نو باسي افرأيتم النار التي ما تخبر رکې د هغه ور تورون چې تاسو بلوي دا به اونوا مریخ او غپار به وتوي مسافر په سفر روان شو د میسواک په شان به کچ کچ کټلې ځان سره په تیلې کې واچولې کوم ځای کې ضرورت دی لرګي به بل تر واچو هغه به اور وک شنو ونه غینه اور رئیستل دا خدا غوي زما او ستا په دی وخت کې مساله دا چا پیدا کړي الله پیدا کړي دا مساله چې ته اچو دینه اور روزي د اور پکې څوک پیدا کړي نو دا د الله قدرت دی چې تاسو د لپاره اور پیدا شي او وقت سره ناشنا چې کم دی یا مثال په تور ته کم چې تاسو ډز وته وای نو دا دوه چې کم دغه کاڼي یو بل سره ملو شي غس پرغه و کې دغه نه اور ډز سره ور ولګي نه الله فرمای انتم انشاتم تاسو پیدا کړی شجرته هداونه ام نحن المنشئون یا من پیدا کوونکیو نحن جعلناها من دا ګرځولې تذکر نسیت ومتاعا او دا پیدا دلیل مقوین د پاره د مسافرو مقوین مقوا هغه ځای ته وایي چې هلته اوبه ګیا نه دا کنایه د سفر نه او په سفر کې څه مسافرینو دا خو د مقیم د پاره پیدا را خو اقامت کې بیا هم څه نه څه د ګاونډ نه څه کېږي خو مسافر د پاره خو هېڅ هم نشته نو غټه پیدا هغه د پاره فسبح تسبیح وای بسم ربک العظیم په نوم د خپل رب باندې چې لوی دی فلا اقسم بمواقع النجوم عام حضرات الله زائد وای نو فاقسم ز قسم خرم بمواقع النجوم فاغه زینو د پریوتلو د ستورو باندې چې ستوري پریوزي اعظم حضرت بابا فرمایله ولی زید توای د دې د فرق محذوب کلام شته فلا حاجت الى القسم لا حاجت د لا د پر مدخول حاجت دی لا حاجت الى القسم قسم ته ضرورت نشته ځکه دا د الله کلام دی په خپل مضبوط دی قسم هو لګ مضبوطیه د پر خوري لا حاجت الى القسم قسم ته ضرورت نشته بیام الله وی ومع ذلك اقسم بیام ز قسم خرم بمواقع النجوم بغزیه د پریوتلو دستورو وانه بشکدا لقسم لوی قسم دی لو تعلمون کتا سو پویږي لقسم عظیم جواب دار انه بشکدا لقران کریم دا د قران د عزت والا د قسم او د جواب قسم کې مناسبت سره هغه دا ستوري چې رواني دا رڼا ور کوي قران چې نازلېږي د خلکو د لپاره هدایت دی څنګه چې د ستوري انتها ته ورسیږي رڼا پوره کی قران چې اخر کمال ته ورسید نو کمال رڼای پوره شولا نو قران کریم فی کتاب مکنون دا د په کتاب مکنون محفوظ کې لوح محفوظ کې لا یمسه نمسکی دی لره الا المطهرون
لا یمسه کې دا هو ضمیر چا ته راجع دی؟ نه امام بخاری دا راجع کتاب مکنون ته وی لوح محفوظ ته. نو بیا معنا کوي دا دی چې کوم لا یمسه نه به مس کوي دغه لوح محفوظ لره هلته څوک رسۍ نشي کولی الا المطهرون مگر پاک مخلوق چې فرشتي دي. فرشته هلته ځي خو بل څوک نشي تللی. جمهور حضرت دا معنا نه کوي، هغوی هو ضمیر راجع هغه قرآن ته وایي. لا یمسه نه مس کوي به دې قرآن لره الا المطهرون مگر پاک خلق. نو مسله دا چې قرآن سره به بیا اودسه کس لاس نه لګوي. امام بخاری دغه معنا ځکه کوي چې هغه بیا اودسه لاس لګولو ته جواز ورته ورکوي. جمهور سره دا نه مني. فرمایي چې کوم دی جمهور دا مسلک دی چې قرآن سره بیا اودسه کس لاس نشي لګولی او که په یادو باندې وای نو ویلی شي او جنوب سره نه لاس لګولی شي او نه ویلی شي. یو آیت دیتا ګوري چې هو ضمیر دا راجع دی قرآن ته پاک خلق به دې ته لاس لګوي. دویم پیغمبر علیہ السلام عبداللہ ابن عمر صاحب ته وی لا تمس الا وانت طاهر قرآن سره لاس مه لګوه مگر هله چې پاک یې نه بیا ورسره لاس لګوه. دریم حکیم ابن حزام نبی کریم علیہ السلام مقرر کو بهر ته لیږي گورنر صاحب لیږي حکیم ابن حزام نور نصیحتونه ورته کوي. یو نصیحت ورته دا کوي چې ګوره قرآن سره لاس لګوي نو چې پاک یې نو لاس لګوه. نو جمهور په دې تمسک کوي چې بیا اودسه کس قرآن په لاس کې نشي راغستی. تنزیل من رب العالمین دا نازل دل دی د جانب د رب العالمین نه. افبهذا الحدیث آیا په دې خبر باندې انتم مدهنون تاسو سستی کوئ دا قرآن نزده کوئ. وتجعلون رزقکم تاسو ګرځوي خپل حصہ انکم تکذبون تاسو تکذیب کوئ. ستا حصې له دا شو چې د قرآن تکذیب کې. فلولا نو چې قرآن نه مني نو فلولا پس ولې نه ده زه چې قرآن نه مني آخرت نه مني خپې کلکې کوس مرز آخرت ته. فلولا پس ولې نه اذا بلغت الحلقوم کله چې ورسیږي دا ساماری ته وانتم تاسو حینئذ په دې وخت کې تنظرون تاسو ورته ګورئ. ونحن واقرب الله فرمایي موږ نږدې یو الیه ده منکم ستاسو نه ولکن لا تبصرون لیکن تاسو نه. فلولا پس ولې نه چې تاسو قیامت نه منئ قرآن نه منئ ان کنتم که تاسو غیر مدینین چې تاسو ته جزا نه میلاویږي قیامت ته نه منئ جزا ته نه منئ نو ترجعونها واپس که دا روح دیتا دا روح دی واپس که کرا ولې د نوځي ان کنتم صادقین که تاسو رښتونی. پته لګي که ته منې او که نه منې په زبردستۍ قیامت ته روان یې هلته انجام دا دی. فاما ان کان کوي دی من المقربین د مقرب بندګانو نه فروح د دپاره راحت دی وریحان او خوشبویانې دي راحتونه او خوشبویانې دي. دویمه معنا فروح دوی دپاره راحت دی وریحان او رزقونه دي هلته خوراکونه دي بیا وجنت نعیم او جنتونه د نعمتونو دي. واما ان کان من اصحاب الیمین او که داوي د خاوندانو د خلاص والاونه فسلام لک پس تا دپاره سلامتیا ده من اصحاب الیمین د خاوندانو د خلاص والاونه. واما ان کان من المکذبین او که داوي د مکذبین دروغجنونه الضالین چې گمراه دي فنزل بیا میلمستیا ده من حمیم د ګرم اوبونه وتسلیت جحیم او داخل دلی دی جهنم تا. ان هذا بشکدا له حق الیقین دا حق یقینی دی. علم دا پر درې مراتب وی یو علم الیقین وی بل عین الیقین وی او بل حق الیقین وی. علم الیقین چې په یو څیز باندې ستا ټوس باور رالی او عین الیقین چې په سترګو یې وینې. حق الیقین چې په خپل ځان کې ته جاری کې ستا علم رالی چې دا اور سوځول کوي دا علم الیقین دی. بیا دې وکتو هلته ګوري چې هغه سړي پکې لاس نه ایسته او لاس یې اوسو نو دا عین الیقین دی تا په سترګو وکتو او چې په خپله پکې لاس نه بس یو تا وسوځئ دا بیا حق الیقین دی. نو الله فرمایي ان هذا دا داسې دی چې حق الیقین دی. فسبح تسبیح وایه بسم ربک العظیم په نوم د خپل رب باندې چې عظیم دی. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. الہ العالمین دا چې څومره درس وکړې شو الله زموږ نه قبول کړي. الله خپل احسان باندې زموږ نه قبول کړي. الہ العالمین زموږ ژوند زندگی په خپل کتاب باندې ښایسته کړي. د نبی علیہ السلام په سنت اتباع باندې ښایسته کړي. زموږ تمام مسلمانان مشران کشران نارینه زنانه الله ټول قبول کړي. الله دا بهترینه میاشت الله ټول د دې بهترینه میاشت د عبادت په خاطر مون قبول کړي.
الله زمونږ نه د اعمال قبول کړي روزې تراویح ختمونه الله تمام په خپل احسان زمونږ نه قبول کړي مزید الله زمونږ ترقی علمی عملی نصیب کړي الله تمام امت مسلمه ده وبئی امراضنا الله حفاظت وکړي خصوصا د پاکستان حفاظت وکړي الہ العالمین په دې کلی باندې خصوصي رحمتونه نازل کړي الہ العالمین زموږ د پاره د عبادت آزاد فیضا بیا راولي جمعتونه مدرسې خانقاهونه مرکزونه حرمین الشریفین الله عبادت د پاره کوله وکړي الله دا چې څومره مصیبت په دنیا خور دی الله دا لري کې الله آزاد فیضا کې ستا بندگی زموږ نصیب کړي الہ العالمین زموږ تمام مریضانو ته شفا کامله نصیب کړي الله قرضداري د قرضونو نه خلاص کړي د چا څومره حاجات دی الله خپل احسان سره پوره کړي کوم ملګرو نارینه زنانه او دعاګانو درخواستونه کړي الله دا وېسونه حاجات دي دغه حاجات پوره کړي الله د مړو د پر دعاګانې غواړي الله دغه مردگان زموږ د ټولو مغفرت نصیب کړي جمدو د پر دعاګانې غواړي الله د جمدو حاجات پوره کړي الله پاک ته زموږ رضا شي خیره خاتمه زموږ په ایمان کې صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وسلم